شاه فیصل بھائی اول خو دا ووایي چې دا تاسو وایي چې په پاټه کې د امن راشي، بل طرف ته چې کوم اپریشن کول غواړي هغې ته وایي چې اپریشن به نه کوئ، خلک به وباسئ. نو دا امن به څنګه راځي؟ تاسو خو مخکې هم دغه علاقو خلک وتي دي او اپریشنو دوران کې ګورنمنټ سره تعاون کړی دی او غټ غټ نقل مکانیانې شوي دي، حالانکه چې هغې کې د خیبر خلکو دغه ډېر مشکلات هم درپېښ شوي دي. نو دې کې اوس ولې تاسو داسې وایو چې اصل خبره دا ده چې نقل مکاني کول، علاقه خالي کول، دا دغه مسئلې حل نه دی. دغه مسئلې حل چې دی دا فوجي نه دی، دا سیاسي دی، دا مذاکراتو په ذریعه باندې ټول عوام یعنی 100% کسر وشي د عوامو دا رایه ده چې دا دهشتګرد چې دي یا د مسلح خلک چې دي دا حقیقي نه دي، دا پیدا کړي شوي دي، دا جوړ کړي شوي دي او دغله اوس هم د مونږ د ادارو طرف نه یا د مونږ د حکومت د څه خلکو د طرف نه اوس هم ولا سهولت حاصل دی، اوس هم ولا مراعات حاصل دي، اوس هم هغه ستنتن کوي وایي دغه خبرې پر جوړ کړي چې دلته یو فرضي د جنگ پیدا جوړه کړي، دلته یو فرضي ماحول جوړ کړي. که دا په حقیقت کې صحیح خلک وي نو په افغانستان کې دغه مشران ناستي په کار چې په صحیح توګه باندې د قبایلو د جرګې په ذریعه باندې او په مرکز نه دی وته پاورفل ستنتن خلک ورشي او د غوسره مذاکراتو کې که په حقیقت کې د طالبان وي نو طالبان مشران الته ناستي چې د غوسره صحیح مذاکرات وشي دا شی ختميږي، خو نه صحیح مذاکرات کول غواړي نه دا شی ختمول غواړي. دغه وجه نه دا خبره کیږي چې دا حقیقي نه، دا دمي لوک دي، دا فرضي خلک دي او دا فوج داسې خلک پیدا کول غواړي په علاقه کې چې پیغام درس کیږي، فوج هم درس کوي او دلته یو میدان جنگ جوړ شي. لہذا دغه وجه نه دا قبایل چې دي دا ټول فاټا ټول قبایل بلکې د صوبې ټولې صوبې خلک دغه بدامنه تنګ دي او دغه دا یقین دی چې حکومت یا ادارې وغواړي دا ختمول نو دا بغیر اپریشن نه ختميږي، خو هغه غواړي نه، هغه په نیتونو کې فرق دی، هغه فطور دی او عوامو له مشکل او تکلیف خلک دا یې تاسو قبایلو ډېر خلک دا وایي چې دا اپریشن د مدنیاتو د پاره دي چې د مدنیاتو ته رسایي حاصل شي. نو دا مدنیاتو ته دا خلک رسایي د عوام په موجودګۍ کې نشي حاصلولی چې دا علاقې ښیي. زویم چې مدنیات خو په ځمکه کې دن نه پراته دي، نه ته موږ فایده اخیستی شو نه ته کوم نه څه فایده را، نو دا خو حکومت نه ده، خو موږ هم غواړو چې داسې خلک دې راشي، داسې ادارې دې راشي، داسې انسټیټیوشنز دې راشي چې څوک هم وي چې قبایلو له خپل حق ورکړي او دا شیونه راوباسي او دا استعمال کړي راولي، ځکه چې دا څه کومه پورې پراته وي د هغو فایده نشته دی. لهذا دا چې راوځي دا کې څه رکاوټ نشته، دا څه خبره نه، اصل خبره دا ده چې دا کم مقاصد دي په دا باندې موږ هم نه پوهېږو، خو دا علاقه او په دا خطه کې داسې حالات ساتل غواړي چې والله عالم چا په فایده کړي،